بسم الله الرحمن الرحيم. سورة نساء رکو نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين توفاهم الملائکة بشکها کسان چې روحونه اخلي د دوی نه فرشته ظالمی انفسهم چې دوی ظلم کوونکي په خپل ځانونو قالو نو وایي ته فرشته فيما كنتم چې په کم حال کې وای تاسو قالو ویل دوی كنا مستضعفين و مونږ کمزوري کړي شوی فی الارض پس مکه کې قالو ویل فرشتو الم تکن ارض الله آیا نو زمکه د الله واسعه فراخه فتهاجروا فيها چې هجرت کړي وي تاسو په هغه کې فاولئک مأواهم جهنم نو دا هغه خلق دي چې زید دوی دوزخ دی وساءت مصيره بد زید د ورتلو الا المستضعفين مگر هغه خلق ناج کم چې واقعي به وسو من الرجال د نارینه او النساء د زنانو او الولدان او د ماشومانو نه لا یستطيعون حیله چې طاقت نه لري د سهیلې د سزرعي ولا يهتدون سبيلا او نمو ملار دوتلو فاولئك پس دق خلق دا بيوس خلق عسى الله زرد چې الله پاک ان يعفو عنهم معاف کړي ګناهونه د دوی وکانه الله عفوا غفورا او دی الله معاف کوونکی او بخونکی ومن يهاجر في سبيل الله چې هجرت کو په لار د الله کې یجد فی الارض نو بیا به مومي پزمکه کې مراغمن زید پنا کثیرا وسع ډیر او فراخ ډیره ومن یخرج او هغه څوک چې اوزي من بیته د خپل کور نه مهاجرا هجرت کوونکې الى الله ورسوله طرف ته د الله او د رسول د هغه ثم يدركه الموت بیا ورسیږي هغه ته مرګ فقد پس یقینا وقع واجب شو اجره على الله اجر داغه په الله باندې وکانه الله غفور الرحیم او دی الله بخونکې او رحم کوونکې په دې رکوع کې د هجرت نه کولو خلکو الله رب العالمین سزا بیان کړې ده چې هیڅ مسله وته نه او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په خبره باندې لبیک ونوي هجرت ونکو او بل طرف ته دسی کسان هم وو سیدنا ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې زه زما مور په دسی خلکو کې و چې کم الله پاک معذور کړل لکه مونږ هیڅ د سورلۍ بندوبست نه و نه د پیاده سفر طاقت هم د اوچتولو طاقت و نو د هجرت کول لکه زړه غوښته او کول یې نشو که نه نو هغه خلکو الله رب العالمین ته خو پته ده که نه نو پته وه نو هغه خلک چې دی هغه الله رب العالمین دغه کړل مستثنا کړل د دغه نه د الله د غضب نه او چې چا وس لرو او طاقت یې نه و نو هغه خلک چې دی د الله په سزا کې مستحق شول مطلب نن که اوس یو کس دی هغه څومره د الله تعالی د دین خدمت کولی شي او دی نه کوي نو په دې ګناهګار دی اوس چې څوک نشي کولی د کومې خبرې چا سره استطاعت نه طاقت یې نه کېږي وس یې نه کېږي پوهه ورسره نه یا څه نو هغه بیله ده که نه خو الله ته پته ده که نه چې د دوی زړه څونه غواړي خو دی کولی نه شي کمزوری دی په څه وجه باندې نو هغه بیله ده نور د الله تعالی د دین مددګاري چې ده په هر مسلمان باندې فرض ده او دغه شان بیا الله رب العالمین فرمایي وای که څوک د الله په لار کې ووتو هجرت یې وکړو او دله مرګ راغی نو الله پاک لکه دی غزې ته ونه رسېدو د کم کار دپاره دی نیکۍ دپاره وتې و هغه نیکۍ ته دی ونه رسېدو په لاره کې وله مرګ راغی نو الله فرمایي د ده اجر په ما باندې شو ځکه چې الله غفور الرحیم دی دغه شان څوک چې د الله په لار کې جهاد د الله په لار کې وځي د الله تعالی د دین د دعوت دپاره نو چې څوک وځي نو که په دې لار کې دته مرګ راغی نو د مرګ د شهادت دی پاک نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایي په بني اسرائیلو کې یو سړی و 99 قتلونه یې کړي نو بیا هغه د دې متعلق مسلې تپوس کوو چې لکه زما به بخښنه وشي الله ورته بس سوچ یې ټیک شو نو یو راهب له ورغی هغه نه یې تپوس کوي زما نه توبې د قبلېدو څه ګنجایش دی هغه ورته وایي نه 99 کسان دي وجلي دي ایسته هغه راهب هم مړ کړو سل یې پوره کړه بیا یې دغه تپوس کوو یو کس ورته وایي وایي پلانکی کلي ته لاړ شه هلته کې څوک عالم دی یا څه به یې ورته یاد کړي چې تو فلانکي ځای ته لاړ شه د توبې دپاره نو چې کله دی روان شو توبې په غرض دی د کور نه ووتو خو دوله په لاره کې مرګ راغی چې مړ شو نو چې دی مړ کېدو نو د خپله سینه داسې هغه کلي طرف ته ایسې ور جوکا وکړله که نه ور ټیټه یې کړله مطلب چې لکه زه خو توبې ایستولو له روان وم او په لاره کې مړ شو
اوس د رحمت او د عذاب دواړه فرشتې راغلي په جګړې دي. نو د کم کلي طرف ته چې دی روانو نو الله پاک ځمکې ته حکم وکړو چې رانږدې شه، او د کم کلي نه چې دی روان و نو هغې ته ځمکې ته حکم وکړو چې ته نوره موږده شه. نو د فرشتو په خپل منځ کې وی چې فاصله به ناب کو، چې کم طرف لنډ و جو بس عقب حساب شي دا بنده. نو د الله په حکم سره ځمکه هغه طرف ته لنډه شوه. نو هغه لکه دغه چې و هغه توبې طرف ته واله کلی ورته نږدې پرېوتو، نو د دې بنده بخشش وشو، الله معاف کو. د بخاري شریف حدیث دی که نه. دې ته تاسو څه وایئ؟ سوچ وکئ. الله څونه غفور الرحیم دی، څونه مهربانه رب دی. نه غواړي چې هغه خپل بندیان هلاک کړي او جهنم ته یې واچوي، خو دا بندیان ځان له پخپله دغه لاره خوښه کړي او ځان پخپله دوزخ ته اچوي. الله دې زموږ د ټولو مغفرت نصیب کړي. که ډېر ګناهونه م کړي، شرک هم دنه شوی، په اخلاص توبه وباسئ. د رحمت عشره ده، د الله نه د رحمت سوال کوئ. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. الله نه دعاګانې غواړئ، یا الله په خپل رحمت سره زما معافي نصیب کا، او ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دا ډیره جامع دعا ده، دا هم ډیره وایئ. نفلونه کوئ، دعاګانې وایئ، او قرآن ته کښېنئ. د قرآن دا یو حکم په خپل ژوند کې راولئ. اوس که تاسو وایئ چې مونږ قرآن ته کښېنو، بیا مونږ ځان له ختم کوو. د ناظرې مونږ چې دی نو 3 او 4 ختمونه وکړو، او داسې چې دی نو داسې خو مونږ ایله یو ختم وکړو. نو واورئ، دا خو مفسرین دا خبره وایي چې د ترجمې یو قرآن ختمول چې دی دا داسې دی لکه تا چې 25 ختمونه کړي، او د ناظرې چې دی نو د یو ختم کړی، او د په ترجمه چې یو وکړي نو لکه تا چې 25 ختمونه کړي. نو دا خو د خلکو په نسبت 25 ختمونه دي. تو چې د الله رب العالمین دا قانون د قرآن زده کې، نو چې یو حد هم تو قائم کې، یو حد پاک نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مفهوم دی. لکه یو عمل هم تا خپل فرض ټیک کو او تا خپل عمل ټیک کو، نو چې یو دی ټیک کو، نو حدیث مفهوم دی. وایي کله چې انسان د الله په حدودو کې یو حد قائم کی، نو الله رب العالمین فرمایي چې دې بنده، پاک نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې بنده چې یو حد قائم کو، نو دونه خیر لکه میلاو شو لکه 40 شپې چې د رحمت باران وریږي، او ځمکه پې څونه زرخیزه شي او څونه فایده میلاو شي انسانانو ته او ځناورو ته او فصلونو ته که نه. نو په یو حد قایمولو دونه د 40 شپو د باران همره ثواب دی. نو زما خویندو تاسو ووایئ چې تاسو د الله رب العالمین دا دین زده کوئ، دا قرآن زده کوئ که نه. نو دا ډېره کمزوري خبره خلک کوي چې زه ځان له ختمونه کوم بیا ختم نشم کولی. د الله بندې ختمونه مه شماروه، د الله سره دا شمار پرېږده. دین زده که، قرآن د شمارولو دپاره نه دی راغلی چې 100 پیرې دې ختم کو. الله به درله د 100 پیرې ختمونو ثواب درکوي. تو بېشکه د ورځې پاو سبق وایه، خو په ترجمه سره یې وایه، ځان په تفسیر پوهه که، په عمل کې یې راوله. دا اوس زما داسې خوښه ده چې مونږ دا ختم اړو په دې رمضان کې کړی نه وی، خو چې مونږ پې خالي ځان پوهه کړی وی. خو زه ستاسو نه مجبوره یم چې ستاسو ختم ډېر زیات خوښ دی که نه، نو ځکه زه ډېر ویم. که نه مونږ به لږ ویلی او ډېر به م په دغه ویلی. اوس هم بعضې ملګري وایي چې مونږ داسې کوو چې مونږ لږ هورو، مونږ هغه لیکو، مونږ پې ځان پوهیو. نو بس خیر دی، مونږ به ختم چېرته غټ اختر ته وایي کوو، ستا دغه به ریکارډ به وایي زمونږ سره پروت وي، مونږ به ځان له لږ وایو او تاسو یې رالیږئ به زمونږ سره به په موبایل کې سیو کېږي. نو تاسو خپل سوچ ټیک کړئ او ټول ښه په توجه سره قرآن هورئ، ترجمه تفسیر په توجه سره هورئ، او د عمل دپاره ترې ځان له اخلئ چې دا ماته څه وایي، دا قرآن مانه څه جوړی. څومره ښایسته انسان زما او ستا نه جوړی که نه. الله دې ما ته د قرآن مطابق انسان دی الله پاک زما او ستا نه جوړ کړي. آمین. صدق الله العظیم.